فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. دم ویلې نه دی. فاستجبنا له نمون قبول کړه دعا د یونس علی السلام خبر روانه و چې هغه چې کله مې خېټه ته لاړ او د کم کلمې ویل چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا کلمې ویل دعا یې وغوښتله نو فاستجبنا له من ولا قبول کړه ونجيناه من خلاص کدا من الغم د غمنا غم دا وجد مې په خېټه کې د نوسېدو تورې تیارې وي او دغه شان د کې یو خلاف اولا کار کړي و چې هجرت د پار روان شوی او بل زګین ته د وحی انتظار نه وکړي دا کارونه خلاف دا اول یو دوی مصیبت او یو تکلیف او ولنه چې کوم دنو خلاف اولا و جایز وو خلاف اولا غوړه کار نه دا دوه کارونه د یونس علی السلام د پار یو غم د دوه غمونو الله تعالی خلاص وکذالک ننجي المؤمنین هم دغه شامل خلاصو مؤمنان خلق چې کوم خلک مؤمنان یو دا دعا وغواړي په اخلاص باندې او دا کلمه پکې وایي نو الله تعالی یې موږ دغه شان کې هغه ته خلاصې ورکو دا وکذالک ننجي المؤمنین کی اشاره دی خبرې ده چې دغه دعا چې کوم یونس علی السلام ویل دا یونس علی السلام خصوصیت نه دی چې څوک هم دغه دعا وایي نو الله تعالی به ولا قبل یو د مصیبت نه به خلاصي او په دې کې ډېر روایت هم شته دي مختلفو کتابونو نقل کړي دي چې څوک کله دعا غواړي او په اخلاص سره او د دعا سره سره دا کلمه هم وي اول سر کې یا په اخر سر کې دا کلمه هم وي دغه دعا به الله تعالی خامخ قبلې ځکه الله تعالی د ټول مؤمنانو سره دغه وعده کړی دی چې قبلو وزکریا او زکریا علی السلام د ذکر زکریا علی السلام واقع شروع کی د زکریا علی السلام واقع د بیانولو خلاصه هم دغه ده چې دغه پیغمبران ټول یو الله تعالی منونکو او الله تعالی ته محتاج نو د مشرکانو هغه اعتراضونه په توحید باندې چې یاره دې کسانو په لاسونو داسې کارونه شوي د جامع انسانان یې نشي کولی د عادت نه خلاف دی کېدی چې د خدای صفت به لري او په دغه وجه باندې به خلکو د پیغمبرانو د قبرونو عبادت هم کاوه بني اسرائیلو کې به کېدو نو په دې واقعاتو کې چې کوم روان دي مخکې بیانېږي د پیغمبرانو هغه حالات ذکر کېږي چې په کومه کې دوی خپل محتاجوالی کمزوري الله تعالی ته ښودلې ده او دغه کم احتیاج او مجبوری د دې دلیل له بده باندې د مخلوقات دي د خدای تعالی صفاتونه به کې نشته دي او دغه شان د کې دغه کم څه چې الله تعالی ورکړي دغه د پیغمبري نشانی دي کرامات معجزات کې دي شي لیکن د خدای صفت کې دي نشي ځکه دوی په خپل باندې الله ته محتاج او د الله تعالی نه به غوښتل الله تعالی به ورکول نو د خدای صفت پکې د کم څه کې نه را پیدا شو د الله نه محتاج الله تعالی نه غوښتل دا خو د محتاج سړي کار دی مخلوق کار دی نو معلومیږي دا چې دوی محتاج او مخلوق انسانان الله تعالی و زکریا او یاد کا واقعہ زکریا علیہ السلام اذ نادى فهغه وخت आवाज وکړ رب خپل رب ته رب نه سوال ربي ارب زما لا تذرني تماما پردا فردن یوازي دین کار چې کوم زکوم نو دې کې ما یوازي ما پردا چې څوګره سمال کړی وانت خير الوارثين او تغوره د باقی پاتې کېدونکو نه تغوره د وارثانو نه یوازې پاتې کېدلو کې د اشاره ده چې زه به دین کار خدمت کوم آخر زه بوډاتوب ته ورسېدلم زمانه بعد به دین خدمت به دغه پیمانه باندې په دې نور خلکو کې دستوګ نشته چې ویک نو مال داسې کس پکار دی چې داسې فرد پکار دی چې زمانه بعد هغه دین او د نبوت د خدمات سنبال کړي وړاندې وکړي دې ته پردن په معنا د وارثان سره دی نه داسې وارث پکار دی چې د دین خدمت وکړي نو په دې کې اشاره د نارینه اولاد ځکه زنانه خو داسې خدمتونه نشي کولی چې هغه ستر عام وزي او د دین د پاره دعوت وچلی په زنانو باندې خو پرده ده کور کې دنه پاتې کېدل دي نو په هغه طریقه باندې خو زنانه کولی نشي نو د دعا نه معلومیږي چې د نارینه اولاد سوال یې کړی وانت خیر الوارثین او ته غوره د وارثانو نه یعنی اصل وارث الله تعالی دی ځکه دا کوم اولاد چې زوی دا هم عارضی وارثي مستقل وارث نه څنګه عارضی ځکه دا په خپل باندې مړ کیږي او پات کیږي چې پات شي نو بیا بس کیږي نو معلومیږي دا چې دا مستقل وارث نه مستقل وارث الله تعالی دی او دغه عارضی وارث دی لیکن دغه عارضی وارث ته ضرورت پدې کې د دین خدمت وکړي په دې ټیم کې دین خدمت وکړي یو ضرورت دشته دی نو په دې وجه باندې غواړم د وان دخل وارثین جملې کې دې ته اشاره ده
چې د پیغمبرانو اصل نظر په الله تعالی باندې که دا یو څیز غواړي یو څیز د خپل ضرورت مخصوصوي نو دې سره سره د هغه څیز کمزوري ورته هم معلومه نو اصل نظر یې په الله تعالی نو د اولاد سوال کوي نو بیا هم وایي چې ګورې اصل وارث الله تعالی دی دا یو عارضي وارث دی لیکن زه غواړم چې ما سره بدن کې تعاون وکړي الله تعالی فاستجبنا له نو من قبول کړه دعا ده ووهبنا له امن ورکړه د یحیی علیه السلام واصلحنا له زوجه من صلاحیت د اولاد ورکو له د وجنا زوجه د بیبي د حقیقت د بیبي چې کوم ونه هغه د اولاد پیدا کېدو صلاحیت نو یعنی شانډي و خو د زکریا علیه السلام په دعا سره الله تعالی غیر د اولاد صلاحیت ورکو انهم یقینا دوی پیغمبران ته اشاره ده چې کوم پیغمبران وړاندې ذکر شو دا ټول پیغمبران کانو دی وو یسارعون فی الخيرات جلدی به کوله نیکو طرف کم کار بچ د نیکی وغه طرف ته به د ټول نه وړاندې کېده جلدی به کوله ويدعوننا امن بیا بللو یعنی زمنګ نه دعا غوښتله رغبا پتم سره ورحبا پیر سره کبه دعاګانې به چې کولې کوم عبادت به کول نه بدی کې به يرحم وا چې کمزور یم لري کو طایب را نشوي کې دې چې قبول نشي الله قهر متوجه نشي او تم به هم وجه الله تعالی خپل بندگانو باندې خبرګي قبول بشي دایر او تم د ایمان یو دو وزاري دي د ایمان څه شی دی ګویا د مرغۍ وانته کې واخلا چې مرغۍ نه وزاري لري کېږي نو د به سم نه ته ځای کېږي دغه شان ایمان دی ایمان کې چې هم تمای سره چې کله مایوس شي به ایمان خرابېږي به ایمان کېږي او نو دې کې به تمه پکې ضروري ده الله تعالی نه تمه کول ضروري شی دی او د دې سره به یې رحمي چې رب کې نه به سره ډاډه کېږي به د ګناہوں نه شرم نه کېږي چې بس الله تعالی مهربان دی جس روا نه روا حرام نه حرام پکې نه پیژنې یو چند کې لړی نو بیا بل طرف ته لاړ خراب شي مؤمن اله مؤمن پاتې کېږي چې بده ذهن بدل کې یې رحم پرتای چې خطا شو مونږ د الله تعالی قهر متوجي کېږي او تم هم موجود چې کله کلک پاتې شم او استقامت میکاو نو الله تعالی را سره مرسته کوي الله تعالی چې کوم څه غواړم در لرا کوي نو چې تم او یره دوړه را یوځي کې نو د دین ایمان جوړیږي چې د دین یو لري کې یره تل لري کې تم غالب شي د دین مرجئه جوړ شي مرجئه او عقیده چې بس الله تعالی مهربان د ټول خلک بخي صرف کلمه وایي نور پاکستان نشته نو دغه عقیده مرجئه او چې کوم د خدان له باطل فرق دي گمراهی ده او چې کله دا یره ډیره غالب شي نو بیا هم سړی مایوس شي مایوسی خدان له ګناه ده الله تعالی ولا تقنط من روح الله دل دل د امیدنا دل دل د رحمت نه مایوس کیږي ما نو مایوسی خدان له ګناه ده بیا نیک اعمال او عبادت سره نه کیږي سره اسم خراب یم مسنه بخله کیږي شیطان هم د انسان سره دغه کارونه کوي اول سر کې به یو کار جایز کار کې د کار سره لپاره ضرورت دی جایز دی وې کا او بیا به توبه باسي خیر دی ټیم لا تیر نه دی چې کله انسان نه کوتای وشي بیا شیطان دوباره راشي وجوه دومره غټ جرم دی کړی د بخلو زیاده پکې نشته اوس د بخلو نه اوس یې په دې چپ لارو باندې زغره ځکه چې د بخلو زی خو د پکې ورک شو نو دغه شیطان هم د انسان سره کوي چې کله ډاډه کوي چې ډاډه کوي چې ګناه دي وشي به دومره یری چې به نیکو اعمال ته به خزل نه کیږي مایوس شي نو دغه پیغمبرانو کار دا و چې د دعاګانې د دغه اعمال د یری او تبع په بنس کې پراته همدغه وجه چې کله ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د خانه کعبه بنیادی خودنه همدغه شند کې دعای غوښتلی و هغه بخپل کارونو باندې ډاډه هم نو او مایوس هم نو نو داسې طریقه کې سره کړه د یری او تبع په بنس کې ژوند تیری بس د مؤمنی چې دې کې یو سیس غالب کیږي یره غالب شي نو تمه ختم شي نو بیا مؤمن نه دی دا شان تمه غالب شي یره ختم شي بیا هم مؤمن نه پاتې کیږي دا دوه سردونه کې د سړی گمراه کیږي بیلاری کیږي نو قران زې په زمانه بشارتونه او تخفیفات دوه ذکر کړی دي بشارت د تمه د پاره او تخفیفات او چې کوم دین زواجر او تخفیفات د یری د پاره چې دا دوه راوځي چې سړی مسلمان جوړ شي الله وکانو لنا خاشعين او زمونږ د پاره عاجزي کوونکی دغه ټول پیغمبرانو باندې الله د عاجزي کوله د الله نه به یریدلم الله تعالی نه به تمام کوله او د خصيبتون د نیکی صفاتونه دي د دې رغبن او رهبن او د خاشعين معلومه شو چې پیغمبرانو کې د خدای صفاتونه موجود نه وو ځکه الله د عاجزي کوله چې خپل خدایانو وي به عاجزي څنګه کوله دغه شان الله تعالی نه به یریدل د الله تعالی نه به تمام کوله دا علامات د مخلوقات لري نو دا ټول پیغمبران دا مخلوق دي کې د خدای تعالی صفاتونه موجود نه وو نو دا سراسر د توحید مضمون شو
او د مشرکانو د اعتراضونو جوابونه شو چې دا خلک خو داسې کارونه یې کړي دي چې عام انسان یې نشي کولی، نو که دا زموږ شان انسانان شو دا کارونه خو موږ کولی نه شو. نو جواب د هغې وشو چې دغه الله تعالی نه غوښتلې وه، الله تعالی ورکړې وه، دغه معجزات او دعاګانې قبولې شوې وي، خو نور د الله تعالی نه به یېرېدل، عاجزي به یې کوله، تمه به یې لرله، دي انسانان بل څوک نه وي.